امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه هغه مبارک تخپل یو غلام یا یوی وینځي هغه وته اوبا چولی او د چردام کول. نو دې دوران کې هغه کوزه د هغه بنی آدم د لاسونه خطا شو او بم توی شو او کوزم ماته شو. نو امام زین العابدین سے وته داسې په غوسه کې وکړه، د غوسې په حالت کې لیوته سویلی نو هغه غلام چې هغه خو قرآن شریف به ویلمو او په ترجمه به هم پوهېده، چې هغه پوه شو چې دا امام صاحب خو ماته غوسه شو، واقعي کار هم رانه غلط شو او بم ځای شوې او کوزم ماته شوه. نو چې دی یې وکتو چې دی خو غوسه شو، نو دا وینځه یا دا غلام دی ورته وایي چې والکاظمین الغیظ، د الله پاک ښه بندګان متقیان هغه دي چې هغوی غوسه برداشت کوي. والکاظمین الغیظ دی ورته وایي. نو بس امام زین العابدین صاحب خپل سر ښکته کو او هغه وینځه ته هغه غلام ته هېڅ هم ونه وي، خپله غوسه برداشت کړه. نو هغه غلام هغه بیا څه نه وروسته راته بیا خبره وکړي. نو ورته وایي والعافین عن الناس، او متقیان چې هغوی غوسه هم برداشت کوي او خلکو ته معافي هم کوي، عفو ورته وکړي، ویې بخي. نو امام زین العابدین صاحب هغه غلام ته یا هغه وینځې ته وفرمیل چې زه بس معافي مې هم درته وکړه، اوس مې هم درته څه ونه وي، په دې غلطۍ باندې بیا دپاره هم تا ته زورونه نه کوم، بس عفو مې درته کړې ده. نو هغه غلام ورته وایي والله یحب المحسنین، الله تعالی نیکی کوونکو سره مینه کوي، چې څوک بل چا سره احسان کوي نو الله هغه سره مینه کوي. نو امام زین العابدین صاحب ورته وفرمیل چې زه د الله تعالی دپاره مې آزادم کې، احسان مې هم در سره وکړو چې د غلامین مې آزاد کړي. نو په یو ټکي باندې هغوی عمل کولو، په والکاظمین الغیظ باندې عمل وکړو، هغه خپله غوسې قابو کړه. والعافین عن الناس باندې عمل وکړو، عفو یې ورته وکړه، اسم ورته ونه وي. والله یحب المحسنین باندې عمل وکړو او هغه غلام د سره د هغه غلامین بیخي آزاد کړو. یو لفظ باندې د قرآن شریف په یو ټکي د قرآن مجید باندې هغوی د عمل کولو کوشش کولو. دغه امام زین العابدین صاحب رضی الله تعالی عنه د سره او د دې مبارک د اهل بیت او د خاندان سره د مدینه منورې او گورنر هشام ابن اسماعیل دا غنو دای سره به همیشه بد کول. اسمه غسړې بد خو یو او د پیغمبر علیه السلام دی خاندان سره به ښه نه کول او د دې خلاف خبرې به هم کولې. حضرت علی صاحب رضی الله عنه پسې به هم لګیاو، د اهل بیت بد به بیانو او چې څومره به وس رسېدو نو دې سره به بد هم کول او دې تنګ مو اهل بیت عزام. نو د هغه گورنر نه بیا د خپل زمانې هغه بادشاه ولید ابن عبدالملک هغه ته خفه شو، د گورنرۍ نه لرې کو او بیا اعلان وکړو چې د گورنر چا سره زیاتې کړې دی، نو د ښار په منځ کې به دی ولاړي او چې چا سره زیاتې کړې هغوی د راشي او د ده نه د بدل واخلي زما په مخ کې. بس خلک به راتله او د نه به بدلې اخیستې. د سره ډېر غم د دې خبرې و چې اوس به د بنو هاشم د خاندان د حضرت علی رضی الله عنه بچی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوسی هغوی به راځي خامخا، ځکه چې هر چا نه زیاتې ما هغوی سره کړی دی. نو چې بادشاه اعلان کړی دی چې څوک د ده نه بدله اخیستل غواړي را دې شي بدل دې واخلي او د بادشاه په مخ کې دې بدل واخلي. نو خلق به راځي او بدلې به اخلي. نو نورو خلکو خو خپل فرمایشونه وکړو او مطالبه وکړي او بدلې ته اخیستې. د سره دا غم و چې اوس به اهل بیت راځي
او هغه سره چې ما کوم ظلمونه زیاتی کړی دي نو دا هغه بدله برانه هغه اخلي ټول خار کې زیاتې ما هغه سره کړی دي دلته امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ خپل بچی را جمع کړ وی چې بادشاہ اعلان کړی دی چې څوک دې بدل اخلي د گورنر نه نو زما په مخ کې دې ته واخلي اعلان عام دی خو ورې پام کوئ مونږ به د خپل ذات لپاره د چانه انتقام ناخلو مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد یو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک اخلاق مبارک داو چې هغه د خپل ځان د لپاره د چانه انتقام نه دی اغسته نو مونږ به د دې گورنر نه انتقام نه اخلو بس چې سی کړی دی هغه معاملې مونږ الله پاک ته سپارلې دي نو اهل بیتو کې باقاعده فیصله وشو اعلان وشو په خاندان کې چې د گورنر نه د انتقام اغوستو د لپاره به هیڅ څوک نه ځي او څوک هم ته انتقام نه اخلي مونږ سره چې چا څه کړي دي ښې کړي او که بدې کړي هغه هر څه مونږه الله ته سپارلې دي د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ دا هغه یو زوی هغه وی بابا مون خو د دې ورځې په تمو چې ورځ به راځي دی به د دې کرسۍ نه راښکته کېږي مونږ ته به مکمل وشي مونږ به د ده نه بدل اخلو او تا دومره سختۍ سره مونږ منع کړو نو پلار ورته وایي چې بچې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد یو نو چې موږ د پیغمبر علیه السلام په تعلیمات باندې عمل ونکو نو څوک به په عمل کوي نو موږ به د خپل ځان لپاره د چانه انتقام نه اخلو د بعضې خلکو دا مزاجي چې هغه بس بل پسې لګېدلی او بل ته ضرر ورکوي خو د دین تعلیم موږ ته دا دی چې انتقامي جذبه چې ده نو دا مساته بس معاملې الله پاک ته وسپاره او د خپل ځان د اصلاح فکر کوا د بل د خرابولو د پاره چې تکم کوشش کې هغه کوشش د خپل ځان د خکولو د پاره وکړه نو فائدہ به دی وشي او چې ته نه بل برا غرزوما نو چې بل را غرزه ته به سر کې را غرزيږي نو لہذا د بل د خرابولو کوشش وکوا د خپل ځان د خکولو کوشش وکړه دا زموږ د دین مونږ ته تعلیم دی او دغه اخلاقم دي دغه خویم دي نو الله جل شانه دغه خلکو تعریف کړی دی چې څو غوسه شي خو غوسه برداشت کی او چا ور سره بد کړي هغه ته معافي وکي او د الله تعالی د رضا د لپاره خلکو سره خېګړه کوي نو چې څوک د خلکو سره ښه کوي الله پاک هغه خلکو سره مینه کوي والله يحب المحسنين نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله د مخلوق سره ښېګړه وکړو او د الله جل شانه په هر څه کې رضا ولټو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې د عمل کولو کوشش وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين